هر سړی نن سبا په خفیه ګناهونو کې مبتلا دی او خصوصا د موبایل په وجه باندې د موبایل په وجه باندې خاص کر نوجوان نسل تباه برباد کړي خفیه ګناهونو کې مبتلا دی. ولې ته خفیه ګناهونه څه ته وایي؟ ته موبایل کې ویډیو موبایل ګوري، فیسبوک دې راړولی دی او د یو زنانه تصویر دې راواړولی، دا خفیه ګناه نه ده. تا یو فحشي ویډیو وکړه ولې دا خفیه ګناه نه ده. تا یو فلم وکړه ولې دا خفیه ګناه نه ده. نوجوانان په دې ګناه کې ډېر زیات مبتلا دي او علما لیکي چې خفیه ګناهونه فټ ګناهونه دا د سړي دپاره داسې د هلاکت سبب او ذریعه جوړیږي چې دغه سړی ممکن نه چې دې دنیا نه بې ایمانه لاړ شي. الله دې معافي وکړي. موږ دومره منځونه او دسونه هر څه کوو چې داسې خفیه ګناهونو کې مبتلا یو. الله مکه او د دنیا نه بې ایمانه لاړ شو نو بیا به زموږ استاد صح حشري بیا به نبي علیه صلات وسلام د موږ څنګه نظر غړو، موږ به د الله تعالی مخې ته څنګه ودرېږو په حشر میدان کې. عزتمندو چې اسلام کلمه دې ویلې ده نو بیا په اسلام کې قائم او دائم اسلام نه بیا لاس مه وباسه. د اسلام مطلب دا دی یو سړی به ګاډي کې روان دی او شیشه کې لاس ایستی دی نو دا لاس به له خامخا نور ګاډي وي او چې اسلام ته رادن نشي نو بیا ترې لاس مه وباسه. اسلام دایره کې پوره ځه. عزتمندو مسلمانانو ورونو د خفیه ګناهونو نه ځان وساتو. یو سړی دی هغه منځونه هم کوي، روجې هم نیسي، نیک سړی دی خو خفیه ګناهونه ترې کېږي نو څه چل به کوي دی. دې لپاره یو علاج درته ښیم. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثماني صاحب دې باره کې یو ښکلې بهترینه خبره کړې ده، وظیفه ښودلې ده چې الله تعالی سره ته داسې عاجزانه د انداز کې خبرې کوه او داسې خبرې ورته کوه. یا الله بس زه خو نه کوم او زه منځونه هم کوم، روجې هم نیسم، زه کوشش کوم چې ګناه ونه کړم خو بیا هم بس شیطان راباندې غالب شي، نفس راباندې غالب شي، ګناه رانه وکړي. الله یا خو مې بهتر انیس دې توفیق راله راکړه چې د ګناه نه واړم او یا د دې ګناه نه ما منع کړه دې باندې ما رانیسم. هغه دپاره ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. دا آیات بار بار وایه، انشاءالله د دې ګناهونه به الله تعالی ستا مخنیوی وکړي او ته به تعالی به الله توفیق درکړي دا ګناه بیا نه